د پریشانی د مسلې ختمېږي نه نو د مسلو علاج څه دی د مسلو څه علاج دی ګوره ساده خبره درته کوم ساده الله تعالی فرمایي چې ما اطمینان قلب د زړه سکون دا په دې قرآن مجید کې ښودل دی چې څوک د قرآن مجید سره نسبت جوړي نو الله تعالی به چې زړه ته خوشحالي ورکوي ظاهري اسباب بني ګوره دولت بم دومره ني کور به دې خپل ني سره سپین بم ني زړه به دې خوشحاله مسئلې به دې پریشانې به دې اصل خدا کا جوړ دی او چې دولت هم وي او دنیا هم وي سره سپین هم وي هر څه وي او ته خوشحاله نه ته پکې د نشې ګولې استعمالوي ستا پکې جنگ جګړې دي ستا پریشانې ختمېږي نه نو پتن درته لګي داسې دولت پاتې وي دولت د مسلو حل نه دی ګورې دولت د انسان ضرورت دی د ضرورت د حده پورې دعا غواړي چې الله دې مونږ هیڅ چاته محتاج نه کړي په ضرورتو کې باقي خواهشات په دنیا کې د باچاهانو نه پوره کیږي ګورې نو په ژوند کې د خوشحالي راوستل غواړي د قرآن سره نسبت جوړ کړي په کوم بنیاد باندې ګوره په ژوند کې سادګي راولي سادګي صبر شکر اخلاص سخاوت دا څو خبرې دي دا یاد ساتئ په ژوند کې سادګي په هر حال باندې دا الله تعالی په فیصلو باندې صبر او چې سیم درکړي دي په دې باندې شکر سادګي داسې یو څیز دی چې د انسان په ژوند کې ډېر مسلې ختموي دا مسلې ډېر زیات ګرځي زموږ په خپله پیدا کړه د دې ورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې انتهایی سادګي وه امهات المؤمنین ازواج مطهرات د مؤمنانو میندې د هغې په ژوند کې انتهایی سادګي وه نن موږ وایو خو عمل په څوک نه کوي ګورې سادګي من تواضع لله رفعه الله چا چې تواضع اختیار کړه عاجزی اختیار کړه سادگی اختیار کړه په ژوند کې سادگی پیدا کړه الله په دې اوچتای ګوري الله به د مقام اوچت کی الله به د عزت اوچت کی الله به چنو د ډېر لوی مرتبه ورکړي د سادګۍ په مقابله کې څه شی راځي تکلف ځکه چې کله ژوند کې سادګي وي نو د انسان ټینشن نه وي او چې کله په ژوند کې تکلف راشي نو بیا د انسان ټینشن جوړ شي ټینشن ځکه چې ژوند بناوټي شي او چې کله ژوند بناوټي شو نو بیا به ستا په خپل آرام او اطمینان باندې څه پروا نه وي ستا د ژوند مقصد به دا وي چې یاره دا بل زه څنګه وکړم بل زه څنګه پریشانه کړم او د دې بل نه زه څنګه اوچت شم ګوره دا لباس ته په انسان استعمالي د ستر د پټولو دپاره نو ساده لباس هم ستر پټوي او که چېرته د غمو او د پړقارو نه ډک کړي نو هم وجود پټوي بس ساده د خپل حیثیت مطابق زیور زنانه استعمالوي نو دا هم د ښایست او د ښکلا یو سبب دی او که صرف سره او سپین استعمالوي نو هم د ښایست او د ښکلا یو سبب دی د خپل حیثیت مطابق هر یو څیز صحیح دی خو نن سبا په معاشره کې سي چونکې محفل د زنانو د زه به زنانو مثالونه در کوم نن د هرې زنانه دا خواهش وي چې زما لور خور ودیږي نو دې نه د کم از کم چې دی نو شل دېرش تولې کالي وکړي او دغه شانته چې دی نو دومره جوړو دي ورله وکړي چې په هره جوړه کې سره زانګي ورپسې بس بلکل هلته موږ سره یو ډاکټر صاحب دی نو د هغه د لور واده وکړه نو هغه منشي صاحب ما سره خبره کوله وایي 3 میاشتې لا واده ته پاتې دي او 1 کروڑ 80 لاکھ روپۍ چې دی نو دا په سامانونو ولګېدل 1 کروڑ 80 لاکھ روپۍ دا په سامانونو ولګېدل لا 3 میاشتې په واده کې پاتې دي نو بیا د خدای بنده
چې 1 کروڑ او 8 لک سامانونه دا داسې وخت کې واغستې شو چې لا 3 میاشتې په واده کې شته، یعنې اصل سودا دا نه ده، ځکه چې اصلي سودا خو هغه چې په هغه ورځو کې بیا خلک کوي، تازه ورځو کې بیا چې اصلي سودا کېږي. نو دا جینۍ خدای خبر چې د سرو جوړه ده او که دا د څه شي جوړه ده، دا به څه کوي؟ لکه 1 کروڑ 8 لک روپو دلته څه سامانونه واغسته؟ وی مړه خو جامې دي او یو جوړه چې نه وي. هغه ټایم دا یو لسولس کاله مخکې خبره ده، 1.5 لک روپۍ، 2 لک روپۍ، 3 لک روپۍ، ما په دې جوړه کې څه ده خدای بنده. او زه خو حیرانه شم چې لکه دا دومره قیمتي جوړې دي وکړي، دا دومره چې دی نو سره سپین دي وکړي، نو دې ته په دې ژوند کې ګورې څه خوشحالي نه میلاوېږي په دې باندې بیا ګورې. که دې تاسو تپوس وکړئ د کومو زنانو چې په ژوند کې دغسې حسد راغلی دی او دغه شی د بل ښکته کول چې دی نو د هغې د ژوند مقصد جوړ شوی دی، نو دوی چرې هم د دې ژوند د دې څیزونو نه فایده وانخسته. دي چې یو محفل ته ځي نو د دې دا مقصد نه وي چې په دې محفل کې مونږ کښېنو، چا سره میلو شو، چا سره 2 خبرې چې په صحیح طریقه باندې وکړو، سهار احوال معلوم کړو، ترور ووینو، چاچي وګورو، مامي وګورو او رشته دار راغلي دي وګورو. د دې څه غرض دی؟ د دې غرض دا وي چې دا څومره غټې والۍ مې اچولي دي، دا به خلک څنګه ګوري؟ دا غټه میل مې اچولې دي، دا به چاته څنګه ښکاره کړم؟ ما خو 20 تولې 30 تولې کالۍ کړې، دا مې وړې دي واده کې یا سویلې مې دي، نو هسې ځای به کله چې نه دا و خلکو له ښکاره کوي چې خدای پاکه دا ځای مې داسې ګرېږي نه، دا واده ښیي خلکو ته اوس. او چې د چا خیال نه شي په دې باندې بس یو لوی طوفاني تندر یا خدای پاکه دا واده خو مې لوچاولي دي، دا بنګړي خو مې لوچاولي دي، او ساده په لرې کوي سرتور سر به ګرځي چې دا میل مې چې نو څوک ویني که ونه وینو دا پریشاني شوه. بیا به خلک وایي چې دا څنګه چلو؟ دا عذاب شو که نه شو عذاب؟ ګوره تکلف په ژوند کې عذاب پیدا کوي، ټینشن پیدا کوي، ډپریشن پیدا کوي. نو غریب نه په روټۍ پوه شي، نه په خوراک پوه شي، نه په کېناستو پوه شي، بس دغه یو ټینشن. هر ځای کې چې نوی ګروپ زنانه ویني نو په منډه به لکه د تیر په شان ځان وررسي چې خدای پاکه دغه ځای کې څوک پاتې نه شي، چې زما دا والی جونکۍ نتکۍ وم بېل چې نو دې ونه وینو دا خو لوی نقصان وشي. او غرض به سي کړاول، خلک کړاول چې زما وس کېدو ما له دومره کړي، تا دې څه کړي دي؟ تا دې څه نه دي کړي؟ نو ځان له په خپل ژوند کې هم ټینشن پیدا کول او د نورو ګروپ بې سهارې په معاشره کې خو نور هم ډېرې داسې بې سهارې پېغلې جینکۍ به وي چې د هغې د مور پلار وس به نه کېږي. نو که تا نه الله وس درکړی په وس کې په پرده کې دې کړي بس استعمالوه ځان، نورو ته ماحول څه نه خرابوي، نورو ته ماحول خرابول نه پکار. په دې تکلف باندې چې په ژوند کې څه راځي؟ ټینشن راشي، ډپریشن راشي، پریشاني راشي. بیا موږ ګرځو در په در یو ځای بل ځای چېرې بس په کور کې جنګ ګړي دي، بې برکتي ده، دا شی دی دا شی دی. په ژوند کې سادګي پیدا کړي، سادګي قناعت اختیار کړي، او چې په ژوند کې سادګي راغی او قناعت راغی نو بیا به خوشحالي. زموږ والد صاحب الله تعالی دې قبر د انواراتو نه ډک کړي، ډېر یو ساده انسان و، د روژې مبارکې شپې ورځې دي الله تعالی دې د هغې ټول خطایانې معاف کړي او په جنت الفردوس کې دې ورته الله اوچت مقام نصیبه کړي. بعضې خبرې به داسې عجیبه وکړې چې زمونږ دپاره به د ژوند یو مشغلې راغ شوه. یو ځل ما ورته ویم بابا ته د کور نه راوځې کله دې ته ګورې نه چې دا کپړې مې اسري دي که اسري نه دي او پاکې دي نه دي، بس چې څه دې واچولو بس را روانې بار بس. ما ته یې بچې چې دا اسري شي نو څه به وشي او که اسري دي نو څه نقصان دی؟ خلک خو څه غلې کولی نه شي. بچې دا ژوند تېروه، ځان له یې تېروه، خلکو له مه تېروه. خلک په هېڅ حال کې ته نه شي خوشحالولی. که سپا و اسري کړی ګرځې نو هم دې څوک شاباسي نه وایي، او که داسې ساده ګرځې نو هم چې څوک در باندې څه کار نه ساتي. نو خلک به خپل کار کوي، بچې خپل حیثیت ته ګوره، خپل سعادت ته ګوره، ژوند تېروه. هلکه ګوره څومره زبردسته خبره، ټول ټینشن یې ختم کړ. اوس د نن سبا په دې معاشره کې د هر انسان ټینشن سي چې ښه واچوم او ښه وخورم او ښه وڅښم او ښه وګرځم چې دا بل ښه لیونې کړم او دې بل ته چې نو بس ځان ښه وښیم بس. نو ژوند هغه دی چې په هغې کې سکون وي او سکون راځي په سادګۍ سره.
صبر سره الله فرمایي ان الله مع الصابرین الله تعالی د صبر کوونکو سره ملګری دی او چې دا چا ملګری الله شه نو داغه د غمونه ورکشه بس د دین لوی مقام بل څه کیږي شي چې دا چا دوست الله شي او دا شان شکر دی په کوم حیثیت باندې الله پیدا کړی نو د فقیدو کوشش کوا ظاهري اسباب استعمالوا او ناشکری جذب فزمکوا لئن شکرتم لازیدنکم وی که تاسو شکر گزار شئ نو زه به ستاسو دپاره نعمتونو نورم سیوا کوم او که ناشکري کوئ نو هېڅ هم نشئ کولی بس حسد به زړه کې واچوي یره د دې فلانې د جامو ته وګوره د دې فلانې د سرو سپینو ته وګوره د دې فلانې د جون ته وګوره ما سره خو هېڅ هم نشته ولې نشته تعالی الله صحت درکړی دی تعالی الله چې دی نو وجود درکړی دی تعالی الله دوه سترګې درکړي دي تعالی الله دوه لاسونه درکړي دي تعالی الله دوه خپې درکړي دي بلې زنانه ته وګوره د هغې به لاسونه کنډم وي د هغې به رنګ ستا په شان ښایسته دي د هغې به سترګې ستا په شانتې نه وي د هغې به وجود ستا په شانتې نه وي هغه به محرومه وي هغه په معاشره کې ګرځي سوال کوي د ته چې د یوې زنانه سرو سپینو ته وګورو نو د دې بلې زنانه چې نو د احساس کمترۍ ته وګوره که نه د دې بلې زنانه د قسم پرسۍ ته وګوره که نه دا بله زنانه څومره په غوره حالت کې ده نو شکر وباسه شکر چې الله شکر د سره سپین دې نه دي راکړی خو د دې بلې په شان دی چې نو سوال خو نه کوم که نه زما خو الحمدلله څه خو بیا هم شته که نه نو لئن شکرتم لازیدنکم چې په کوم حال کې بیا نو شکر وباسه شکر ځان له د خوشحالۍ اسباب په زوره جوړوئ او که چېرته په دغه شیز پسې ګرځئ چېرې په دې نقشه کې خوشحالي ده او په دې نقشه کې نو دا نقشې به ځان له جوړوئ او ورانوئ به او دغه حسد به کوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حسدګر انسان دپاره د ټولو نه لویه سزا دغه کافي ده چې دې ځان له زړه خوري ګورې ها دا ځان له زړه خوړل نه دا ډېر لوی عذاب دی ګورې ډېر لوی عذاب د انسان خوب ورک شي د انسان آرام ورک شي د انسان سکون ورک شي هر څه ختم شي بس دا شی ډېر لوی عذاب دی الله فرمایي شکر وباسه یا سره حسد مه کوه کینه مه کوه بغض مه کوه د الله نه غواړه که نه د الله په در کې څه کمی خو نشته دی هغې یې ورکړې تعالی هم درکولی شي ګورې د الله نه غواړه او دغه شانتې اخلاص چې هر عمل کوئ لږ عملي که ډېر عملي د ریا د ښودنې د دکلاوې دپاره یې مه کوئ د اخلاص په بنیاد یې کوئ د اخلاص په بنیاد لږ عمل وي چې د اخلاص په بنیاد وي نو الله یې قبلوي او چې ډېر عمل وي اخلاص پکې نه نو الله هغې ته هېڅ نو ضرورت نه لري الله په دې صفات څه کوي او سخاوت الله تعالی سخی انسان خوښوي بخیل انسان شوم انسان نه دی خوښ مونږ اکثر خلک وایي چې دا فلانې مالداره دی نه زکات ورکوي او نه چې دی نو صدقه ورکوي او نه خیر ښېګړې کارونه کوي خو ځان له څوک هم نه ګوري خو الله تعالی ته ګوري د دې غریب انسان دا صدقه ډېره خوښه ده مالداره چې نه کوي خو نه کوي خپل کار دی بس وایي که الله به هغه مال هم برکتي خو چې نه کوي نو د هغه خپل کار دی تا ته چې الله دا کوم مال درکړی دی په دې کې د خپل حیثیت مطابق تم صدقه کوه لاس کولو ساته زړه غټ ساته او په الله تعالی باندې چې نو ډېر اوچت یقین ساته او ته چې په الله باندې څنګه یقین ساتې الله به تا سره معامله مغسې کوي نو همیشه چې د تاسو لاس داسې لاندې مه نیسئ په دې تلاش کې چېرې څوک به څنګه ووایم او ماله بس د چا نه څنګه فایده میلو شي ګوره په دې ژوند کې دا اصول جوړ کړئ چې همیشه دا سوچ کوئ چېرې ته انسان ته به زه څنګه فایده ورکړم نو ته به چېرې هم نه پریشانه کېږي او که ستا دا سوچ وي چېرې د دې ښځې نه د دې انسان نه به زه څنګه فایده اوچتوم دا به څنګه وایم په طریقه بې طریقې باندې باره طریقه دې نه به څنګه فایده اوچتوم نو ټول عمر به د ټینشن ګورې ټینشن به دې ختم نه شي استغنا ډېر عجیبه صفت دی ډېر اوچت صفت دی الله یې خوښوي ګورې بل انسان ته د فایدې رسولو کوشش کوه ګوره یو زنانه د بیماره ده د هغې خدمت وکړه ته 100 روپۍ نه شي ورکولی 100 روپۍ ورکولی چې 100 روپۍ ورله ورکړه او یا بله په بله طریقې درته وایم ستا یو مسله ده ته ډېره پریشانه یې نو چې پریشانه یې زړه دې بې ارامه دی بچو تنګه کړی یې خاوند تنګه کړی یې بېچاره خدای پاکه څه وکړم نو داسې چلو کول راپاسه اودس چردامو کې 2 رکعته نفل وکړه
او 2 رکعات نفل نه پس په دې معاشره کې نظر واچوه چې کومه زنانه بې سهاره ده او کومې زنانې څه مسله ده. نو ګوره ستا خپل ټینشن دی، په خپل ټینشن پرېږده. ستا 100 روپۍ د وسه کېږي، 50 روپۍ د وسه کېږي، 2 انډې دې د وسه کېږي، یو پیاله بیا دې د وسه کېږي، 1 کیلو نیم چیني دې د وسه کېږي. دا روانه لاړه شه هغه زنانه ته. خورې ته څنګه یې ښې اورېدلې مې بیماره یې او ولې تاسو ته تللی وې نه وې تللی ابو یا تللی وم یا نه وم تللی یا مې وس کېږي یا نه کېږي. ښه ښځه والا د 500 روپۍ ما سره یې دا والا په دې ځان له علاج وکړه. ښه دا 100 روپۍ ما سره په دې ځان له علاج وکړه. دا 1 کیلو چیني مې ورته راوړه په دې ځان له علاج وکړه. ته دا وایه چې زه غریبه یم. د الله په خزانو کې چېرې دا څه کمی نشته دی. ګورې دې مالدار ته ملا ورکړه، تا له به ملا درکوي. ته په الله یقین وکړه. په دغه ټایم کې چې دا مفلس او خواره زنانه دی چې درته د زړه نه کومه دعا وخېږي که نه کومه دعا د دې دعا سره ګورې عرش ړقي. ګورې مونږ خلک مالدارو ته ګوري مالدار دا کوي او دا نه کوي. په دغه ټایم کې چې ته واپس را روانه شې ستا دا زړه به چېنو داسې غټ شي غټه ته به چېرې د دنیا دا باچایي خو ما ته میلاو ده دا نور غسې لګیا دي. هغه خپل ټینشن به دې هېر شي، پریشاني به دې هېر شي، یو سکون به الله درکړي. او ته چې د دې زنانه په خدمت کې لګیا شو یا دې ورسره 100 قدمه واغسته هسپتاله پورې ورسره لاړئ، ډاکټر چیکپ ته ورسره لاړئ. نو ستا چې دا کومه مسله ده د کومې د وجې چې ته پریشانه یې که نه د دې پریشانۍ دپاره چې نو فرشتې به ورته دعاګانې کوي چې یا الله د دې زنانه دا مسلې خپلې مسلې حل کړه، دا بچي نافرمانه دي دا تابعدار کړه، دا خاوند چې نو سرکشه دی دې تابعدار کړه دې صحیح کړه. او دغه شان ته چې دی نو نور قرضدارې دي بیمارۍ دي په کور کې دا مسلې حل کړه، دا مسلې حل کړه. نو الله تعالی ور ډېر خوشحالېږي په دې باندې. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. صدقه الله دا ډېره زیاته خوښي چې په خپله در باندې سخته وي د بل نه غواړې نه بیا هم بل سره کوي، بیا هم بل سره هیلپ کوي او تعاون کوي. داسې صدقه ګورې الله ډېره زیاته خوښوي. نو دا یو څو ساده ساده خبرې مې درته وکړې، په دې کوشش کوئ چې عمل وکړئ. که ژوند خوشحاله کول غواړئ نو په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله چې خوشحالي ورته ملاوېږي. او که چېرته بالفرض په ژوند کې ځان له ټینشن او ډپریشن سیوا کول غواړئ نو بیا د دې الټ کارونه کوئ. بس بیا ګرځئ یو بل پسې، یو بل ته ښکته کولو کوشش کوئ او یو بل ته د ځان د ښودولو کوشش کوئ، د نمودو د نمایش کوشش کوئ. په خدای یقین وکړئ که د څلورو سکون درته میلاو شي نو بیا دا شوي چې را تاسو هسې لګیا وئ، مونږ ته سکون میلاو شو، خوشحالي میلاو شو. مونږ ډېر دولتمند ولیدو ګورې ښه ډېر دولتمند خو سکون یې ونه لیدو. ګورې دا غریب سړی چې نو دې دیاړي مزدوري وکړي او ماسوتن بغیر بسترې بغیر بالا خمسم کې خوب ورله ورشي. په دا مالداره خلک چې کله هغې د دین نه باغیان شي روګردانه شي نو داسې په درځنونو حساب سره ګولیا چي خو ارام ورته نه میلاوېږي. بلډنګ شته، پالنګ شته، ګاډی شته، بینک بیلنس شته، خو ارام نشته، خوب نشته. خوب چېرته لاړه؟ بې برکتي راشي ژوند کې. برکت الله په قرآن کې ایښودی دی، برکت الله په دین کې ایښودی دی. د زنانو کې طلب شته، طلب پکې شته خو په طریقه نه پوهېږي غریبانان. نو اکثره که ښه کار هم چې نو رسمي کړي او بس هغه ترتیب ته چې نو ګډوډ شي. بس نو کوشش کوئ چې د دین هر یو کار سره چې مینه ساتئ نو په طریقه یې کوئ. د عباداتو کومه طریقه ده، د صدقاتو کومه طریقه ده، د دعا د غوښتو کومه طریقه ده، نو الله به مو انشاءالله پریشانۍ ختموي، پریشانۍ به مو سیوا کېږي نه. او د الله تعالی په خزانو کې د څه شي کمی خو نشته دی که نه. خو دا خو زمونږ قصور دی چې مونږ غواړو نه، دا زمونږ قصور دی. ګورې اوس ګوره د لیلة القدر په دې شپه باندې دا یو څو شپې دي، کېدای شي تېره شوي، کېدای شي را روانه وي، کېدای شي نن وي. ډېره برکتي شپه ده، د یوې شپې عبادت دی. الله تعالی پې د زرو میاشتو نه د سوا افضل عبادت چې هغه دغه دی اجر پکې کښلي دی. نو پکار دا دی چې دا اتیا څلور اتیا کاله څلور میاشتې د پاسه دا د دې نه جوړېږي. نو دومره عمر د چا دی او دومره عبادت قبول شوي عبادت اجر درته الله درکوي. نو پکار دا دی چې په دغه شپه کې مونږ تلاش وکړو د الله د رضا کولو او د الله تعالی د طرفه فرشتې راشي. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جبريل امين عليه الصلاة والسلام راشي د فرشتو په جوړمټ کې
او داسې په کوڅه په کوڅه ګرځي ګورې ښه کور په کور دې ګرځي نو چې کومه زنانه ولاړه ده الله ته په قیام ولاړه ده په رکوع باندې ټیټ شوې ده په سجده باندې پرته ده او دعا غواړي یا الله پریشان یم پریشاني مې حل کړي یا الله ډېر کړېدلې ما کړهونه مې ختم کړي یا الله ډېر دردېدلې ما دردونه مې ختم کړي یا رب ډېر مشکلات او پریشانۍ مې دي مشکلات او پریشانۍ مې حل کړي یا الله بچی مې سرکشه دي نافرمانه دي ته فرمان بردار کړي د دې اولاد د صحت لپاره او د دې د ښه تربیت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور او پلار په دعا کې ډېر لوی اثر دی ګورئ مور او پلار نن په معاشره کې ته شکنځلې ولې نه کوي چې دعا ورلګي کومه مور ده چې د شپې پاسېدلې ده او یو دعا کې چې کړې دی الله ته په جړا جړا د اولاد لپاره دعا کړې چې یا الله دا بچي مې سرکشه دی دې په هدایت کې دې په دغه لار کې د تعلیمي تربیت لپاره د استاد نه دعاګانې اخلي خو د ظاهري تربیت لپاره د دنیا د جوړښت لپاره د مور او پلار په دعا کې ډېر لوی اثر دی د بچو پر ډېرې دعاګانې کوي ډېرې دعاګانې په جړا جړا الله ته دعاګانې کوي نو چې کومه زنانه ولاړه او دعا غواړي دا فرشتې په امین وي چې امین یا رب د دې زنانه دا مسله حل کړي دا کومه دعا چې کیږي په دې باندې امین نو په خپل سوچ کې چې کومه دعا دی زنانه غواړي او دا هغه په دعا باندې فرشتې امین وي نو د دې په دعا په قبولیت کې څه شک شته سوال نه پیدا کیږي خو چې اوس یو زنانه روزه ماته کې په جنگ جګړو ما سوتن تراوی نشته مونږ نشته سرتور سرتم کس چې نو بس پریوزي او ما پېشمنی چې په جنگ جګړو را پاس خواهی چنو انگور تا آوازونه کی انگور خواهی تا چنو آوازونه کی یا سه غلی غلی کی جو خدا آوی داو پاسی داو یا پاسی اولور کو چنو باچایی بمنس کی بالکل بس نو نه پکې ودستار دامشي نه پکې چنو منځو شي دا خدای بندګانو یا په دغه جنگ جګړو کې په دغه ټایم کې یو مور لګیا د دوی ته د بدبختۍ نه کنځلې کوي ای خدای دې تباه کړه ای خدای دې برباد کړه ای خدای دې دا خدای بندې په دغه ټایم کې دا فرشتې ټول لګیا دي امینونه وایي او ته وې دا چې الله دې برباد وکړو د ماتي په ټایم کې الله غوړې په بندګانو په فرشتو باندې فخر کوي فخر چې فرشتو راشي وګوره کنه تاسو چې دا انسان مو پیدا کوو دې په قتل کوي او دې بچو فتنه کوي او دې په فسادات کوي او دې په دا کوي او دې په هغه کوي نن دا شو وګوره د سرخان خور دی زماغه بنده چې تاسو دې په فتنه خوري او فسادات کوي او قتلونه کوي نه هغه د تګې دی خاصه شربتونه ورته پراته دي خوراکونه ورته پراته دي مشروبات او ماکولات پراته دي خو زما ډر لانه دی شوی نو دې یو شیم چې نو خپل ته نور نږدې کوي وګوره اطاعت ته وګوره تابعداري ته وګوره فرمان برداري ته نو په دغه ټیم کې د الله تعالی رحمت چې نه په جوش باندې وي خلک په دنیا کې وایي کنه چې د مالک د منیجر سره د سکول د مشر پرنسپل سره مور خدي د درخواست کې د تسخط پکې موډ خدای د دنیا د خلکو موډ ته ګورو موډ پیژنو چیرې په دې ټیم کې د تسخط کوي خدای الله تعالی چې رحم په کوم ټیم کې چونه پاجا غلبه کې راځي او په جذبه کې راځي دا ټیم موږ نه پیژندل نو په دا ټیم باندې مکسر خاون خزه ته کنځلې کوي خزه خاون ته کنځلې کوي بچی ته باو ته حیرانه پریشانه ګوري او خواږه ګور چې نو دا ټیم یو بل ته چلو ترست تاسو ګور را ګوري او په کنځلو باندې سرویته خدای باندې ګان اتفاق پیدا کوي مینه محبت پیدا کوي خدمت وکړي دعاګانې وغواړي په دغه ټیم باندې الله تعالی د صفته کوي ګوري د الله تعالی موږ برابر وي په دغه ټیم کې رحم په جوش کې په جذبه کې سب څومره مسلې نو د ليله القدر په دې شپه باندې چې فرشتي نزول کې وګرځي راګرځي په یو کوڅه باندې په یو کور باندې نو سوی نوم دغه دعاګانې کوي چې الله د دې زنانه د دې نارینه د په قیام ولاړ دي د په رکوع باندې دي د په سجده باندې دي د دې د دعاګانې قبول کړه د دې د دعاګانې قبول کړه د دې د مسلې حل کړه د دې د مشکلات حل کړه نو زموږ مسلې الله نه حل کوي سوال نه پیدا کیږي چې حل نشي خدا کمه ګوري زمونږه دی کمه زمونږه دی موږ زنانه آسان څه ګورو ایو زنانه وي ليله القدر په شپه نو چرته یولي د خلک مشوره کړی کنه چې ونه پکې پروزي او دیوالونه پکې پروزي په مصلا ولاړه و چې کتلې بار ونه پراته و دا څه په خانه خبرې دی ګورې دا څه ضروري نه دی نو دعا کوله نو په دعا کې چې کتلې چې را خدا غبار ونه پرتی دی په دا ټیم الله یو دعا قبلې نو چې نو په لاس ونه ورغله خاوند